تاسو احتجاج کوئ، پښتونخوا کې کوئ، خامخا یو کوئ، ځکه چې د خلکو تاسو ته ووټ درکړی، یو ځل نه 3 ځله یې درکړی، 3 حکومتونه هم پرې جوړ کړل او د بل ځل نه بل ځل لا د اکثریت سره ووټ درکوي، ښه په مینه ووټ درکوي. خو نن ورته لارې بندې کوي. وکئ احتجاج دلته. ستاسو ووټ دلته نه دی غلا کړی شوی، ستاسو ووټ په پنجاب کې غلا کړی شوی، خو بیا هم احتجاج دلته. که د عمران خان دپاره خلک روزي په ټول پاکستان کې، نو په پښتونخوا کې روزي، خو بیا هم تاسو احتجاج وکئ، په پښتونخوا کې وکئ. د عمران خان ناروغي او د هغه د علاج حق ټول منو، بالکل د هغوی حق دی. د هغې علاج نه کېدل یا د هغې سره ظلم کول یا هغې ته اکسس نه ورکول د خپلو خپلوانو یا د فیملی، دا د هغې بنیادي حق دی. په دې کې موږ بالکل ستاسو ملګري یو، بالکل همغږي یو. خو کله چې د احتجاج خبره شي، نو په پښتونخوا کې آیا احتجاج انصاف دی؟ آیا په لکونو خلکو ته تکلیف رسول انصاف دی؟ او بیا هغه خلک چې هغه په عمران خان ننګ کوي، عمران خان ته یې ووټ ورکړی، زیاتره د پی ټي آی پاپولرټي د 80% نه سیوا ووټ دوی اخیستی، چې د دې پښتونخوا نه یې ورله 2 نوي ام پی ایز ورکړي، یو کم 40 ایمنیز یې ورکړي. احتجاج بیا هملته، تکلیف هملته، موټرویز هلته بندېدل. لکه سوال دی چې اخر ولې د پښتونخوا یا د دې د ولس ګناه څه ده؟ د دې په ځای اسلام آباد کې احتجاج ولې نه؟ چې ښه په ارام 10 زره د پی ټي آی کارکنان انبار ته راټول شوي وو د ټولې پښتونخوا نه، او ښه په پوره امنه توګه تللي وو اسلام آباد ته ولته ناست وو، نو د هغې به ډېر لوی اثر و. لکه تاسو وګورئ، که اچکزی صاحب دی، که سهیل افریدی صاحب دی، که نور د پی ټي آی مشرتابه ده، ټول په اسلام آباد کې دي. ما ته دا ووایي چې دلته په موټرویز څوک ستاسو مشري کوي؟ لکه 13 ورځ په دې پېښور کې د دې موټروی په خوله کې ځوانانو هغې ویل چې بس مشر کشر پکې نشته او دوی هسې هم څه نه کوي، موږ به څه کوو؟ نو خیر دې حالت ته څنګه راورسېدی؟ د دې به بیا ذموار څوک وي؟ لکه دا په لکونو خلکو د تکلیف د نوښار یوه زنانه هغه خپل ژوند بایلي په دې احتجاج کې. ما مشران ولیدل سپین ګیري چې د ځوانانو مینتونه کوي، چې خدای ته وګورئ دا لارې پرانځئ، دا لارې ازادې کوي، دې ګاډو له لاره ورکوي، مینتونه کوي، او بیا هغوی ته چې کوم جوابونه ځوانان ورکوي، داسې خو مونږ چېرته نه وو اورېدلي، نه مو لیدلي. او بیا په پښتنه خاوره پښتانه ځوانان لکه زمونږ هغه تمیز څه شه، مشر کشر څه شه، په دې کې زیاتره داسې مشران وو چې هغوی ورته ویل چې زمونږ تعلق د پی ټي آی سره دی، خو د هغوی چا نه اورېده. سوال دا دی چې په پښتونخوا کې په دې موټرویز د دې احتجاجونو مشري اخر څوک کوي؟ ځکه څنګه مونږ وویل چې مشرتابه ټوله په اسلام آباد کې ده. بیا ګیله ته هم نه کوم د دې ځوانانو نه، ځکه چې هم په دې 13 فروری په دې پېښور کې یوې ایم این اے دا وویل که د عمران خان یو ویښته هم ازار شه، نو د ټولو نه مخکې به یې ټوپک زه راخلم. نو چې منتخب غړي داسې خبرې کوي، نو چې کوم ځوانان دي 20 کاله 22 کاله 13 کاله 15 کاله 13 کاله د هغوی عمر وي، د هغوی به بیا څه جذبات دي؟ نور ما وویل چې د عمران خان سره روان سلوک موږ هم غندو، د هغې علاج د هغې حق دی، د هغې سره د کورنۍ ملاوېدل د هغوی حق دی. که دغه ته څوک تروړي نو د هغې بالکل غندنه کوو. خو لکه آیا احتجاج هغه هم په پښتونخوا کې، هغه پښتونخوا چې عمران خان ته یې اکثریت سره ووټ ورکړی، یو ځل نه 2 ځله نه 3 ځله یې ورکړی، هغه پښتونخوا بندوئ چې د هغه دپاره په ګرمۍ یخنۍ کې روزي، تاسو هغه ولس ته تکلیف ورکوئ؟ سوال دا دی او ګیله دا ده چې اخر ولې پنجاب کې څه روان دي؟ پنجاب کې څوک روزي؟ مقدمه خو ستاسو دا ده چې ووټ هلته غلا شوی، هلته ولې دا چل نه کېږي؟ هغوی ولې موټرویز نه بندوي؟ څه چل دی؟ او بل سوال دا دی چې زما د تیرا دپاره منتخب غړي داسې په سړکونو سملاستل لکه چې نن په اسلام آباد کې ملاستي، زما د باجوړ دپاره، د وزیرستان دپاره، زما د کورمې دپاره زما منتخب غړي چې د پی ټي آی سره تعلق لري، آیا هغې احتجاج وکړه؟ د استادانو د مسلو دپاره احتجاج وکړه؟ د بلدیاتي نمایندګانو دپاره احتجاج وکړه؟ د تیرا د متاثرینو دپاره احتجاج وکړه؟ د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج وکړه؟ وفاق زمونږ 4,200 ارب روپۍ قرضدار دی، د هغې دپاره احتجاج وکړه؟ د بدامنۍ خلاف یې داسې احتجاج کړی، په سړکونو په اسلام آباد کې ملاستي، د امن دپاره یې داسې احتجاج کړی، په سړکونو داسې ملاستي، د بجلۍ د رایلټي دپاره په سړکونو سملاستل، او بیا هغه صوبه بندول، هلته روډونه بندول، هلته سړکونه بندول، هلته خلک په تکلیف کول. چې په عمران خان مین دي، هغه ته ټولو نه زیات ووټ دوی ورکړی دی، او یو ځل پسې بل ځل یې د هغې نه زیات ووټ ورکړی. لکه سوال دا دی او ګیله دا ده چې اخر ولې پښتونخوا ولې چاته نه ښکاري؟ د دې بده ورځ چاته ولې نه ښکاري؟ ګیله خو به زمونږ پیدا کېږي
دا زمونږ پښتونخوا ده، خوار ولس دی، ځوانان زمونږ بهر روان دي. دا د اوس هم په دې را روانه هفته کې د 9 په ورځ چې کوم اپکا ده هغې کوم کلرک اسوسییشن دی اوقاف د هغې تنخواګانې نشته، روژه راغله هغې به احتجاج کوي، بلدیاتي نمایندګان په احتجاج، د یونیورسټۍ استادان د پېښور هغه په احتجاج. دغه نه ښکاري چاته د تیرا متاثرین هغې تپوس به وکړي، هغې سره به کښېني په ځمکه سم بلي داسې ګیله ده. سوال دی چې اخر ولې پښتونخوا ورته ولې نه ښکاري؟ هغه پښتونخوا چې 3 ځله یې پې ننګ وکړ، هغه پښتونخوا چې دا یې پکې د حکومت 14 کال دی. سوال دا دی چې اخر ولې آیا پښتونخوا یتیمه ده، بې وسه ده، بې کسه ده که بدنصیبه ده؟ او تر څو چې د عمران خان د علاج خبره ده بالکل در سره ولاړ یو، ستاسو ملګرتیا کوو، د هغه حق دی په جارې وایو، خو آیا لکه د پښتونخوا ولس په تکلیف کول دا انصاف دی؟